حضرت سوید ابن غفلہ رضی اللہ عنہ صحابی دے فرمائی چې په حضرت علی کرم الله وجهه باندې یو ځل فاقه ولګراله نو بیبي فاطمه رضی الله عنها ته فرمایل چې حضور صلی الله علیه وسلم څخه ورشه او ستنه وواړه بیبي فاطمه رضی الله عنها لاړه نبی علیہ السلام څخه دروازه وټکوله په دغه ټیم کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه ام ایمن رضی الله عنها موجود و نبی علیہ السلام ته فرمایل چې دا د دروازې د ټکولو आवाज خو د بیبي فاطمه دی خدا خو چرته په دغه باندې نه دراغلی چې څه حاجت او ضرورت دی بیا فاطمه بیبي رضی الله عنها حاضر شوه او نبی علیہ السلام ته وی چې اے د الله حبیبا د پرشتو خوراک لا اله الا الله سبحان الله والحمد لله دے نزمون خوراک سدے نبی علیہ السلام تو فرمایل قسم په هغه ذات چا چې په حق سره نبی را لګلیم دیر شرزه وشو د محمد د یو بی پکور کې اور نه بل شوی رونو دا هغه حدیث چې په کتاب الرقاق کې محدثین ذکر کوي چې کله سړی د نبی علیہ السلام او د هغې د کور والا هغه فقر او فاقه حالات واوري نو د انسان په بدن باندې ویښتو درېږي او بې اختیاره د انسان د سترګو نه په اوښکې روانې شي ورته وفرمایل چې دېرش ورځې وشو چې زما د یو بیبي په کور کې اور نه دی بل شوی او نبی علیہ السلام ورته وویل ما څخه څه بیزې راغلي دي که ستا خوښه نو تا د وبای کې 5 بیزې درکم او که ستا خوښه نو هغه 5 کلمات پتا ته وښیم کوم چې حضرت جبریل علیه السلام ما ته ښودلي دي بیبي فاطمه رضی الله عنها فرمایي چې ما ورته وویل چې تاسو ما ته هغه 5 کلمات وښیئ کوم چې جبریل علیه السلام تاسو ته ښودلي دي وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې بیبي فاطمه دا کلمات وایه ما ته دا جبریل علیه السلام ښودلي دي یا اول الاولین ویا آخر الاخرین ویا ذا القوة المتین ویا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین دا اللہ تعالی صفات بکی ذکر دی جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام تا خودلی دی بی فاطمہ وی جزر عالم او علی رضی اللہ عنہ لانا تپوسو کو چسی تاسو تاو فرمائل نبی علیہ السلام وی ما وتوی چې تلی د دنیا د پاره او ځان سره می آخرت راوړو وی علی رضی الله عنه ته فرمایل چې بیبي فاطمه دا نن رس خوستا بیا ډیره بهترین رز ده دا د هغه صحابه او حال درونو چې په دنیا باندې دین ته ترجیح ورکړي هغه کلمات چې پای کې د الله تعالی تعریف د الله بڑای بیان شوی نو هغه خوخه د دنیا بیزی او د دنیا مال بیان اخلي باوجود د دینه چې فقر او فاقه کې وخت تیری دغه شانیو روایت کې راغلی په حیات الصحابه کې دغه روایت هم حیات الصحابه کې ده چې علی رضی الله عنه فرمایي چې ماته نبی علیہ السلام فرمایل که ستا خوخه نو 15000 بیزی وتا ته درکم او کدی خوخه نو 15 کلمات وتا ته وخم چې غي سره بستا دنیا او آخرت تک شي وی ما ته فرمایل چې د الله رسول دا 15000 بیزی هم ډیر دي خو ما دا 15 کلمات خو وی نبی علیہ السلام فرمایل چې دا وایي چې اللهم اغفر لي ذنبي یا الله زما گناهونه معاف کړي ووسع لي خلقي یا الله زما اخلاق وسیع وګرځي وطيب لي کسبي یا الله زما رزق پاک وګرځي زما ګټه پاک وګرځي وقنعني بما رزقتني یا الله چې کوم مال دې راکړل کوم رزق پای باندې ما ته قناعت او د شکر توفیق راکړي ولا تذهب قلبي الى شيء صرفته عني او یا الله هغه سیس طرف ته زما زړه ماړې چې یا الله هغه تا زمانه لري کړی دی اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي خلقي وطيب لي كسبي وقنعني بما رزقتني ولا تذهب قلبي الى شيء صرفته عني نورونو دغه کلماتو
تاسو پابندي کوئ خپل اهل او عیال ته وایي خپل بچو ته وایي او په دې سره خلک دعا مواړي دا کوم کلمات چې نبی علیہ السلام ته جبرئیل علیہ السلام خولې دي او بیا نبی علیہ السلام بی فاطمه ته ورکړل یا اول الاولین ویا آخر الاخرین ویا ذا القوة المتین ویا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین الله جل جلاله دې موږ تاسو ته په دې باندې د عمل توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.